علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو علي شاه 007 د خپلو مینوالو نه غټه ګیله ویلې دی چې دومره اختر تېر شو خو تر اوسه پورې ماته چا مبارکي ونه لېږله چې په دې حالات کې ورته یو مسافر جواب ورکړی دی چې په جواب کې ورته څه ویلي دي علي شاه ته. ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. پاک او ساده ټلې نشان وهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمنو علي شاه 007 چې په سوشل میډیا باندې ډېره مشهوره ده چې د سنن شاه لور ده او د داود شاه چې دوی خپله په پېښور کې اوسېږي. په اختر کې د خپلو مینوالو نه د ګیله وکړه ویې ویله چې تر اوسه پورې ماته چا نه اختر مبارکي ولېږله او نه ته چا څه ګفټ ولېږه چې په دې حالات کې چې مسافر ورته په جواب کې داسې خبرې وکړلې. علي شاه 007 د غوسې نه سره شول او بیا یې ډېر غوسې نه داسې خبرې وکړلې یعنې هغه د چا د اورېدلو نه دي. عزتمنه چې مسافر ورته وویلې یعنې زموږ څه کار دی او د خلکو څه کار دی. خلکو دومره وزګار دي چې طالبه د خلک د اختر مبارکي درکوي ځکه ته کومه داسې روغه ښځه یا داسې عزتناکه ټول امت دغه شانتې فحاشي کارونه کوي او فحاشي ډانسونه کوي. چې عزتمنه مسافر چې ورته د فحاشي نوم واخیستو نو علي شاه 007 داسې تکه سره او لمبه شو چې په دغه دوران کې تېنه مسافر بیا یو کال تېنه کټ کړلو او دا په کنځلو باندې شول. عزتمنه دوی ته د الله هدایت په سوشل میډیا باندې او په هر څه باندې راځي او خلکو سره ګپې شپې لګوي خو د هغوی تېنه ټلیفون کټ کړي نو بیا ورته ورپسې شاته کنځلې کوي. مینوال د دوی په خبره باندې ستاسو څه خیر دی حتما راسره خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سره عزتمنو نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.